خاموش زنګېدلي و روان ورپسې د غم نیولي و دار چا د مرۍ رګونه ما یو بابا نه تپوسو کوم دا څوک مړه دي هغه لږ چپ شو د اوږدې ساه اخیستو نه وروسته شونډې یې ورپېدې ډېر په ژړغوني اواز بچیه دا ډېره د غم او د افسوس کیسه ده دا یو داسې مسافره بې اسرې مړه ده د دې څوک نه و د خدای پاک په دې لویه ځمکه دا لا وړه وه چې د مور د مینې لاس واخیستو مور یې د دې دنیا نه لاړه دا تنخوا پاتې شوه د دې نه ورور و نه یې خور و نه یې ترور و چېرته د دې سکه ماما یې و هغه پخوا مړ و د دې د پلار او ترونو خو خپل مسکه نه لګېده هغوی خو هم دې له لاس د مینې په سر نه و ایښي دې خپله ټوله زندګي په سرو لمبو تېره کړه دا د میرې مور په څپېړو کې رالویه شوله دغه ظالمې دې ته پلار خو دښمن کړی و خپل هغه به بې ګناه وخله ټکوله مو ده د دې به یو ساعت د سترګو اوښکې وچې نه شوې دې په دې تراړو شونډو چېرته کې خندلي نه وو دې نه میرګاټې نه ګوډیانې نه چندرو کړې وه که زړه یې ډېر کېدو د نورو ماشومانو په شان دې عمر تېر کو په خپل کور کې د زندان په شان ده دا د میرې مور نه دی چا کره تللې نه شوه دې چېرته نوې جامې نوې پیزار کړي نه وو د دې بر وخت شلېدلې لوپټه په سر وه دې نه اختر او نه شب قدر نه خادي پیژنده نه یې سینګار کړی و نه یې خوشحالي پیژنده دې په اختر کې خو نقریزې چېرته غوښتې نه وې دې د ریشو ستارو ارمان په زړه کې ساتو د پیغلتوب په وړمبي پاټ کې چې خپه کېښوده مور عزت به د تهمت رسۍ ور واچوله د پلار دښمنه شوه بېګا په نیمه شپه ډزې شوې چې خلک ورغې په وینو کې لت بت پرته وه دغه ظالم د دې ظالمې په شیطانه باندې د دې ماشومې د وجود نه مړدکي ایستي دي په زندګۍ کې خپل خپې لاسونه نن سره کړه خو په نکریزو نه هغه په خپلو وینو باندې د دې څوک نه وو ګاونډیانو دا خپل کور ته یوړه نن د پردي کوره د دې سره جنازه ووته د دې به خو په زندګۍ کې څه ارمان وکړه دې به د نورو ماشومانو شان سیالي غوښتله دې بدنصیبې چېرته مینه خو هم ونه لیدله خدای خبر دې ماشومې څومره ارمانونه یوړل بابا چې وکړه دا قصه زما غزل هېر شو ما وی انګاره دا قصه تصویر کول غواړي ما وی انګاره دا قصه تصویر کول غواړي ډېر ډېره مننه